بغیر نمبر او ایمیل نه تاسو ځان له وس د فیسبوک آی ډي هم راغولی شئ. د فیسبوک د طرفه یو نوی اپډیټ راغلی د هغې په ترو باندې تاسو ځان له په یوه آی ډي کې چې دی څلور اکاونټونه راغولی شئ. لکه جدا جدا پروفایل چې دي دا پکې تاسو ځان له څلور جوړولی شئ. لکه څنګه چې تاسو دا یو د فیسبوک آی ډي استعمالوئ داسې ورسره څلور آی ډیانې چې دي دا تاسو نورې هم استعمالولی شئ. خو زیاتکر کسان د دې په فایدې او په نقصان نه پوهېږي، بل دا طریقه ول هم نه ورځي چې دا آی ډي به موږ څنګه رغو. نو په دې ویډیو کې به د دې طریقه ښیم، خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. دا اپډیټ چې دی د هغه کسانو دپاره راغلی کم کسان چې ځان له دویم اکاونټ رغوئ، نو د دې په ترو باندې چې دی تاسو ځان له دویم اکاونټ چې دی دا رغولی شئ. خو دغه اکاونټونه چې دي که تاسو څلور رغ او که دوه یې رغ دا ټول اکاونټونه چې دي دا په دغه یو ایمیل او پاسورډ باندې چې دی په هغې باندې به کولاویږي، کم چې ستاسو د دې زوړ اکاونټ دي د هغې لپاره به نوی پاسورډ او نوی ایمیل چې دی دا به نه لګي. دغه شانتې نوی نمبر چې دی هم به د هغې لپاره نه لګي. خو ستاسو دغه آی ډي چې دی دا به جدا وي، په هغې کې تاسو ځان نه جدا ملګري هم یو ځای کولی شئ. دغه شانتې ګروپونه چې دي دا پکې هم جدا جوین کولی شئ، او پیجونه چې دي دا پکې هم جدا فالو کولی شئ. نو هر آی ډي چې دی دا به ستاسو جدا جدا وي. که تاسو خپل ملګري په هر یو آی ډي کې جدا جدا پرنټ کوئ، نو جدا جدا کسان چې دي دا پکې هم پرنټ کولی شئ، او نومونه چې دي دا ول هم جدا ایښودی شئ، او پروفایل تصویر چې دی دا به ول هم تاسو جدا ږدئ. لکه مکمل به بدل آی ډي، لکه ستاسو د آی ډي چې څنګه ده دغه شانتې تاسو ځان بل آی ډي چې ده دا هم رغولی شئ. یا پیک آی ډي څوک رغوي د بل کس تصویر پې لګوئ، نو هغه تصویر چې دی تاسو په هغې باندې لګولی شئ. خو نقصان د هغې سره هغه به راته د ویډیو په اخره کې هم، خو لا اول یو به دې پوه کوم چې دغه اکاونټ چې دی دا څنګه رغېږي. نو د هغې لپاره ځو موبایل سکرین ته او طریقې زده کوو. موبایل سکرین ته رالو، موږ خپل فیسبوک کولاو کړی، دغه شان به خپل فیسبوک کولاو کوئ او په دې کې به لاړ شئ خپل پروفایل ته. لکه څنګه چې موږ د خپل پروفایل ته رالو دغه شانتې به خپل پروفایل چې دی هغه به تاسو کولاو کوئ. نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي درې ټکي، دې سیټ ته به تاسو ته درې ټکي چې دي دا به ښکارېږي. دا به ځان سره داسې ووایي چې څنګه یې دا ووایو، نو دا اپشنونه چې دي دا به تاسو ته کولاو شي. دې مخ ته چې دی تاسو به راشئ، نو په دې کې به لږ لاندې راشئ. چې لاندې راشئ نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي دا ګول دایره ده، د جمع نښه پکې ده، او لاندې لیکلی دی کریټ انادر پروفایل. دغه چې لیکلی دا به ځان سره کولاو کوئ. زیاتکر کسان په انګلیش نه پوهېږي، نو جمع دا نښه چې ده دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي. چې څنګه یې دغه وویله، نو تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راغلی دلته کې ښه صفحه تاسو ته لیکلي دي چې تاسو ځان له بل پروفایل چې دی هغه جوړولی شئ په بل نوم باندې. لکه دا شته نوم به ستاسو وي، خو په بل نوم باندې چې دی ځانه پروفایل جوړولی شئ. دغه شانتې نور ملګري چې دي هغه پکې تاسو هم یو ځای کولی شئ. دلته دا ټول هر سره لیکلي، بیا یې لاندې تاسو ته لیکلي دي چې د دې ایمیل او پاسورډ چې دی دغه یو به وي. که تاسو پکې نمبر ورکړئ، هر شی ورکړئ، هغه به د دې یو وي، خو خالي پروفایل چې دي هغه به ستاسو جدا وي. نو د هغې لپاره لاندې به تاسو ته ښکارېږي ګیټ سټارټډ چې لیکلی به دي اودي پټه کې دا سپین لیکل چې دي دا به ځان سره دغه شانتې ووایي. چې څنګه یې دغه ووایل، نو تاسو ته به ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي. چې څنګه دا مخ کولاو شو، نو په دې ځای کې به تاسو خپل پروفایل له چې دی نوم به ږدئ. چې کوم نوم ورته تاسو ږدئ، نو هغه نوم چې دی دلته کې تاسو ایښودی شئ. لکه اوس موږ دلته کې مظلوم یار لکه اوس دلته کې موږ چې دی مظلوم یار ولیکلو دغه شان د ځان سره. دلته کې له پاسه به تاسو ته ښکارېږي دا شین کراس ورسره راځي. چې دغه شین کراس راشي نو ستاسو نوم به صحیح. که ستاسو نوم غلط وي، نو دا شین کراس چې دی دا به نه راځي. اکثر ځینې کسان هغه نوم نه وي، خو هسې د یو ځای او بل ځای نه ټکي راړي او هغه دلته کې یو ځای کوي، نو هغه نوم چې دی دا نه راغلي. نوم چې دی هغه به صحیح لیکئ. چې څنګه یو نوم صحیح ولیکو، لاندې به تاسو ته راځي کنټینیو. څنګه کنټینیو درته لاندې لیکلی به دې ودې پټه کې دا سپین لیکل چې دي دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي. چې څنګه یې دغه ووایو، نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به رغ شي. دلته کې راغی زموږ یوزر نیم چې دی مظلوم یار.2023 دی لیکلی دی، دا زموږ یوزر نیم دی. د دې په ترو باندې چې دی خلک موږ سرچ کړي، نو زموږ دا پروفایل چې دی دا به ورته راوړي. نو دلته کې تاسو خپل تصویران چې دي په دې کې یو ځای کولی شئ. د پروفایل تصویر او شاته د کور تصویر چې دی هغه دې ځای نه لګولی شئ. د پروفایل لا ګول نښه چې ښکارېږي کیمرې دا نښه ووهله، ډایرکټ تاسو د خپل ګیر لري نه چې دی تصویر دلته لګولی شئ، او په بل ځای کې د خپل ګیر لري نه چې دی تاسو تصویر لګولی شئ. چې څنګه یې هغه ولګول، لاندې به تاسو ته ښکارېږي کنټینیو. دا اودي پټه او سپین لیکل به درته ښکارېږي، دا به ځان سره دغه شانتې بیا ووایي. چې څنګه یې دغه ووایل، نو دلته کې به هم تاسو له معلومات درکړی، خو دلته کې کریټ پروفایل دی چې لیکلی دی، ډایرکټ په دغه شان دا ووایي، نو ستاسو پروفایل چې دی دا به کولاو شي. لکه نوی پروفایل چې ستاسو دی هغه تاسو ته کولاو شي. لکه څنګه چې زموږ د فیسبوک پیج
شان د پروفایل چې دی هغې ته به تاسو جدا چې دی وردننه کېږي زوړ پروفایل نه چې دی تاسو به وتلی نو دلته کې به دې کې بیا تاسو له سټاپ درکړی دا سټاپ چې دی د دې وکړئ لکه څنګه موږ به دې کور تصویر نه دی لګولی دا بل تصویر نه دی لګولی دغه شان دا نیکسټ دی دا به ووایي خو تاسو پکې دا سره یو ځای کوئ به دې کې اوس موږ له پرنټ راکړل چې به دې کې د ځان سره ملګري یو ځای کوئ نو تاسو پکې ملګري هم یو ځای کوئ که نه یو ځای کوئ دغه شانتې نیکسټ چې دی دا به دوباره ووایي دغه شانتې پکې دلته کې ګروپونه تاسو جوین کوئ ګروپونه به کوم جوین کولی شئ بیا چې دی موږ به دغه شانتې نیکسټ ووایو دلته کې چې دی دوباره به موږ نیکسټ ووایو موږ څوک چې دی نه فالو کوو لکه تاسو څه فالو کوئ نه دغه ځای کې تاسو سرچ کولی هم شئ که پیج یا یو کس فالو کوئ نه هغه دغه ځای کې له پاسه سرچ کولی هم شئ خو موږ به د دې ځای نه چې دی ډایرکټ به وځو زموږ دغه چې دی پروفایل چې دی جوړ شو نو منیج سیټینګ له پاسه به تاسو ته ښکارېږي لاندې به تاسو ته ښکارېږي منیج سیټینګ لیکلی او دې پټه او سپین لیکل چې دي دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي چې څنګه یې دا ووایو نو ستاسو پروفایل چې دی دا به تاسو ته چې دی دا به کولاو شو موږ اوکې کړو زموږ پروفایل چې دی هغه موږ ته وس کولاو شو دغه شانتې تاسو ولیدو دا زموږ نوی پروفایل چې دی دا کولاو شو په دې کې اوس د سره یو کس چې دی هغه هم نشته څنګه چې د عام د فیسبوک پروفایل دغه شانتې دا پروفایل هم دی تاسو نه د دې ځای نه بیا د دې ځای نه تاسو وتی هم شئ که بل پروفایل ته ځئ نو د دې ځای نه تاسو ډایرکټ خپل بل پروفایل ته چې دی هغې ته هم تللی شئ دلته کې به تاسو ته ښکارېږي دا نښه دې سیټ ته دا نو چې لیکلی جمع ورسره ده زموږ نور پیجونه دي په هغې نوټیفیکیشن راغلی نو ځکه ورسره دغه جمع چې ده دا ورسره راځي نو دغه شانتې چې دا وویل نو دلته کې به ستاسو پروفایل چې دي هغه به تاسو ته شو کېږي له پاس زموږ دغه پروفایل دی ورپسې پسې بیا مظلومیار چې په اردو کې لیکلی شوی دی دغه هم زموږ پروفایل دی نو دغه چې اوس موږ کولاو کړو نو موږ به خپل زوړ پروفایل ته چې دی دا به وردننه شو بس په دې طریقې سره تاسو ځان له د خپل فیسبوک اکاونټ چې دی دا رغولی شئ که تاسو دوه رغوئ که درې رغوئ که څلور رغوئ نو هم په دې طریقه باندې چې دی تاسو ځان له نور د فیسبوک اکاونټونه چې دي دا رغولی شئ ما تاسو ته ویلو چې د دې نقصان چې دی هغه هم شته نقصان یې دا دی ځینې کسان چې دي هغه به پیک اکاونټونه رخکي نو په هغې کې به کسانو ته کنځل لیکي یا به بدې ردې لیکي نو د هغې سره چې دی که ستاسو په اکاونټ باندې وارننګ راغی نو هغه به ستاسو په مین اکاونټ راځي که د دې سره ستاسو اکاونټ ختم شو په دغه آی ډي باندې تاسو څه غلطي وکړه او ستاسو دغه اکاونټ ختم شو نو ستاسو به مکمل اکاونټونه چې دي دا به ختم شي که د دې سره څه پیجونه څه یو ځای نو هغه مکمل هر سره چې دي دا به ورسره ختمیږي دا به د دغې یوې آی ډي سره چې دي دا اکاونټونه به یو ځای نو داسې نه چې تاسو پیک آی ډي راکړئ او د هغې نه خلکو ته کنځل لیکئ یا ترې غلط پوسټونه کوئ نو د هغې سره به ستاسو مین اکاونټ ته چې دی هغې ته به نقصان رسي نو